مسلمانانو زمونږه د مخکې نه دا اراده وه چې مختصر شپږو اووه منټو سلسلهوار درسونه مونږ شروع کړو. الحمدلله د خپلو ملګرو په تعاون سره چې دا د هغوی محنت دی او بلکې د دین د اشاعت سره محبت هم دی، د هغوی په مشوره او د هغوی په تعاون د قرآن کریم د درس نه بعد سلسلهوار د دین اسلام د هغوی په شاخونو باندې د هغوی په فضیلت، د هغوی په مکانت، د هغوی په ښایسته ښایسته خصلتونو به موږ انشاءالله بحث کوو. الله تعالی موږ په ډېر ښایسته دین باندې مزین کړي چې هغې ته دین اسلام وایي. دې کې عجیبه خوند دی، یو عجیبه مزه ده. امام ذهبي رحمه الله په خپل کتاب سیر اعلام النبلاء کې لیکي درې صفتونه بیان کړي چې دا درې صفتونه د خیر او د عافیت، دا درې صفات که چا کې راغلل نو دی د دنیا خیر هم حاصل کړو، د آخرت خیر هم حاصل کړو. ثلاث من كن فيه وجد ثلاثا من كن فيه اصاب الخير. امام ذهبي وایي چې درې څیزونه داسې دي چې دا په چا کې راغلل نو دی خیر ته ورسېد، خیر ته ورسېد، دی ښه انسان دی، دی غوره انسان دی، دی د فایدو والا انسان دی، دی د کرامتونو والا انسان دی، دی د شرافتونو والا انسان دی. دغې د انسانیت صفات بیا جمع شي. یو په هغه صفاتو کې څه دی؟ السخاء، سخاوت کول، خرچ کول، انفاق کول، د الله تعالی په دین باندې خپلې پیسې د خپل وس مطابق لګول، دا د غوره انسان صفت دی، دا د بهترین انسان صفت دی. مونږ او مسلمانانو ټولو له پکار دي چې په دین اسلام باندې د خپل وس مطابق خرچ کړو، په قرآن او سنت باندې خپل یو د فخر او د تکرارۍ لپاره څومره لګوو. که د هغوی په نیمه څه کې چې د هغوی په څلورمه حصه که په دین باندې موږ ولګوو، انشاءالله د دین دا دعوت په ډېر په وړاندې راشي. نو مایه السخاء څه دی؟ الصبر علی الاذى، په تکلیفاتو باندې صبر کول، په مشکلاتو په مصائبو باندې صبر کول. صبر علی الاذى دا د انبیاء علیه السلام صفت ده. بدني مشکلات راشي په هغې به صبر کوي، مالی مشکلات راشي په هغې به صبر کوي، شکایتونه به چاته نه کوي. دا د خیر والا انسان صفت. دریم صفت د خیر والا انسان وطیب الکلام، ښایسته خبرې کوي. مسلمان ته پکار دی چې هغه د خپلې خولې نه ښایسته کلمات، ښایسته خبرې، کنزل منزل نه، ردې بدې نه، سپغې ستورې ویل نه، ښایسته خبرې کول. نو کوم انسان چې ښایسته خبرې کوي، د دین خبرې کوي، د اخلاقو خبرې کوي، نرمې خبرې کوي، دا غوره انسان دی، بهترین انسان. نو ما امام ذهبي وایي ثلاث من كن فيه اصاب الخير. درې صفتونه داسې دي که چا کې موجود شو نو د خیر دور